حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بچی دا او دا ډیره زیاته حیاداره وه. نو چې کله دا وفات شوه علی رضی الله عنه ته وصیت کړی و چې ما به د شپې خښې زما د کټ سکون ویني، نو دا یې د شپې خښه کړه. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه سار ورلراغ او قبر ته ودرېد. فاطمه رضی الله عنها ته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي الفاطمه سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه دا د جنت د ښځو سرداره ده. نو چې کومه ښځه د جنت د ښځو سرداره وي هغې له به الله په قبر کې څومره خوشحالۍ ورکوي. نو ابو ذر رضی الله عنه راغې او د فاطمه رضی الله عنها قبر ته ودرېد او ورته وی ای قبره خیال کوه ګورې تا کې پراته څوک دی؟ د امام الانبیا بچی ده، د پاک پیغمبر مبارک لور ده چې ګورې دومره تکلیف ورته ونه رسې. قبر نه آواز راغی لاندې نه وی دا د حسب او د نسب ځای نه دی، په حسب او په نسب دلته خلاصي نشته. چې عقیده دې صحیح وي او عمل دې صالح نو بیا به کامیابي. دلته به په صحیح عقیده باندې انسان کامیابي او په صحیح او په نیک عمل به بچ کېږي. دا د حسب او د نسب ځای نه دی قبر.